بسم الله الرحمن الرحیم. د دې کتاب په ابتدا کې یو څلورو مباحثو ته خیال کوئ مختصر. دا خو تاسو ته یو کتاب ښکاري خو حقیقت کې دا دوه کتابونه دي. یو کتاب متن دی او یو کتاب شرح. د متن نوم دی العقائد النسفیه او د شرح نوم دی شرح العقائد النسفیه. متن د یو مولا دی او شرح د بل مولا دی. تاسو په پوه شئ. اول مختصرا دې خبرې ته وګورئ چې دا که متن دی او که دا شرح ده، دا دواړه په علم کلام کې او د علم کلام بل نوم دی علم الاصول او د علم کلام بل نوم دی علم العقائد. گویا کې دا کتاب ستاسو او زمونږه په علم عقاید او په علم کلام کې ابتدایي کتاب. ښه، د علم کلام اهمیت څه دی؟ نو اول بحث به زمونږ او ستاسو د علم کلام په اهمیت دی. علم کلام اهم علم دی او اهم ځکه دی چې موضوع اهمه ده. اهمیت د علم دا بناوي په اهمیت د موضوع. موضوع د علم کلام ذات الله و صفاته، د خدای ذات او د خدای صفات. په علم کلام کې د خدای د ذات او د خدای د صفاتو نه بحث کیږي. نو موضوع اهمه ده، نو علم کلام هم اهم شو. صحیح شو. دویم، د علم کلام نسبت نور علوم ته داسې دی لکه د روح نسبت چې د بدن اجزاو ده. د یو سړي لاس کار نه کوي، خپې کار نه کوي، سترګې کار نه کوي، نو دا سړی ژوندی. صحیح شو. دی څوک قبر کې نه ښخی، ډاکټر ورته وایي دی روغ دی، دی ژوندی دی. غوږونه یې کار نه کوي. غرض دا دی چې ټول طاقت د بدن د اعضا او د اندامونو د ده کار نه کوي، بیا هم دته څه ویل کېږي؟ ژوندی. او چې دا ټول اندامونه روغ دي خو د بدن نه روح اوځي، بیا دته ژوندی وایي که مړی ورته وایي؟ که دا ټول اندامونه نه وي او روح پکې وي نو دی ژوندی دی. خو چې دا ټول اندامونه وي او روح نه وي نو دی ژوندی نه دی، دی مړ دی. دقه شان علم کلام دی، علم عقاید دی. ټول عبادات دی صحیح دی، منځ، روژه، زکات، حج، ذکر، اذکار، تلاوت، هر څه سم دم دی. خو عقیده دی خرابه ده نو ته مسلمان نه یې. او چې دا ټول دی ګډوډ دي، منځ، روژه، زکات، حج، دا ټول دی ګډوډ دی، خو عقیده دی صحیح ده، نو ته مسلمان یې اگر چې ناقص یې، خو مسلمان خو یې که نه، د مسلمان اطلاق در باندې کېږي. هلکه تاسو پې پوه شئ. یا لکه تاسو که خیال وکئ د دې عبادتونو په خپل منځ کې ربط دی. منځ د یو مرض علاج دی، روژه د یو مرض علاج دی، حج د بل مرض علاج دی، زکات د بل مرض علاج دی. مونږ کې مرضونه شته که نه؟ زکات چې ورکوي نو بخل به ترې ختمیږي، مونږ سره سړي نه تکبر ختمیږي. دا مرضونه دي، دا علاجونه دي. د دې عبادتونو په منځ کې ربط او مناسبت شته. دا ربط به پکې کله قایمي چې کله عقیده صحیح. عقیده په علم کلام کې بیانېږي چې عقیده صحیح وه نو د دې عباداتو په منځ کې به ربط هم وي او د عبادت به فایده هم کوي. او چې عقیده صحیح نه وه نو بیا به د عباداتو په منځ کې ربط هم نه وي او عبادات به تا ته فایده هم نه کوي او د عبادات به ستا د مرضونو علاج هم نه وي. لکه پې پوه شئ. یا لکه زمونږ د دې بدن د اندامونو په خپل منځ کې ربط شته که نه شته؟ ستا په سر څوک ګزار کوي نو ته ورته لاس نیسي، دا ربط دی که نه؟ تا څوک وهي نو ته د خپو نه کار اخلي، منډې کوي. وهي دې په سر او منډې به کوم ځای وهي؟ ځکه دا ربط دی که نه؟
یا دې خوږېږي سر ډاکټر صاحب ته ورشي چې په دې سر مې ډېر زیات درد دی نو ډاکټر صاحب څه کوي تا ته ستن وهي او ستن درته په کوم ځای وهي که لکه جواب راکړئ په دې لاس یې وهي په دې لاس اوس خوږېږي کوم ځای او ستن په کوم ځای وهي دا لاس نه وایي چې دا خو زما مسله نه ده کنه زه خو روغ جوړ یم زه خو نه خوږېږم نو ما له زه ستنه وهي په کار ده چې ستن سر له ووهل شي کنه صحیح شو دا ولې نه وایي ځکه د اندامونه سره مرتبط دي ربط دی پکې درد خو په سر دی خو دلته ستنه ووهل شي نو دا په خپلو کې ربط دی همدا سر ورسره جوړېږي دا ربط پکې څه راوستی دی دا ربط پکې روح راوستی روح صحیح شو که دا روح دې لرې کړي نو دا ربط پکې بیا شته هېڅ ربط پکې نشته سړی مړ شي او روح دې لاړ شي او پروت وي بیا کوتک راوالي او دې لاس لی ورته ونیسي دا لاس یې وهي نو دا بل لاس راوچتېږي چې دفاع وکړي په دې سر یې وهي نو دا سر داسې دا لاس دې سر له نیسي او که په دې سر یې وهي په دې خپو منډه کولی شي ځکه هغه چې کوم مناسبت و د دې اندامونو په منځ کې هغه ختم شو دقه شان عقیده ده عقیده د دې اعمالو او د دې عباداتو په منځ کې یو ربط دی یو مناسبت دی که دا وخو ستا عبادتونه به کار کوي او که دا نه و ستا عبادت که څومره هم قیمتي و هېڅ هم نه دی الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي که نه الله تعالی وایي د دوی عمل هېڅ فایده نه کوي دوی خو عمل کوي خو هېڅ فایده نه کوي الله وی ويحسبون انهم يحسنون صنعا د دې خدا ګمان دی چې موږ ښه کارونه کوو د کافرانو ښه کارونه خدا ښه کارونه فایده کوي هېڅ فایده نه کوي ځکه دوی کې هلته شی نشته چې شی دی عقیده ده ایمان دی روح پکې نشته نو د علم کلام مثال داسې دی لکه د روح یا دویم مثال دې ونې له چې وګورې او د ونې دا تنه ولاړې تنه او دې کې شاخونه دي ګڼ شاخونه دي شنه او یو سړی راولګېږي او تبر راواخلي او دا یو شاخ ووهه بل شاخ ووهه بل شاخ ووهه بل شاخ او صرف تنه پاتې شي شاخونه ټول ختم شي نو دې ته خلک ونه وایي که نه ورته وایي ونه ده که نه دا ونه ده بیا چې سپرلی راشي بیا به څه چل کېږي دا به بیا به شنه شي شاخونه به ونیسي ولې ځکه ونه ده که صحیح شو او که یو سړی داسې چل وکړي تبر راواخلي او دا جرلې ختمې کړي د بیخ نه او دغه دې پکې وي که نه شاخونه دې پکې مقه شنه وي خو بیخونه یې ووهي جرل یې ووهي او بسیس ته درز راوغورځېږي نو هغه شاخونه او شنې پاڼې وچې پاتې کېږي که مغه شان شنې به وچې پاتې لکه تاسو پرې پوه شئ که دقه شان عبادات چې کوم دي هغه که خالص عبادات دي که مشترک عبادات دي او که مالی دي او که مطلب دار چې بدني عبادات دي دا ټول په منزله د پاڼو دي په منزله د څانګو دي په منزله د شاخونو دي او د عقیده په منزله د تنې ده عقیده دې چې لرې کړه نو بیا شاخونه وچېږي او که شاخونه دې لرې کړه هېڅ خبره نشته ونه پاتې ده بس ونه به کله به بیا راشنه شي لکه پې پوه شوي که پې پوه شوي نو عقیده بنیادي شی دی او په علم کلام کې عقیده بیانېږي او علم عقاید ته عقاید ولې وایي او علم کلام ورته ولې وایي علم کلام ورته ځکه وایي د دې نهه وجه به پخپله په دې کتاب کې راشي دویمه صفحه کې ښه چې علم کلام ته علم کلام ولې وایي دا وجه د تسمیې راځي خو علم العقاید ورته ولې وایي عقاید د عقیدتون جمع ده چا عقیدتون د فعیلتون وزن دی او په معنا د مفعولتون سره نو عقیدتون په معنا د معقودتون سره معقودتون معنا هغه څه چې غوټه شوي دي عقد غوټې ته وایي هغه شی چې تړل شوي دي شی دي تړلي دي عقیده څه ته وایي تاسو نه به څوک تپوس وکړي چې عقیده څه له وایي هلکه عقیده وایي ربط القلب بالنسبه زړه په نسبت تړل اوس مونږ وایي الله موجودون دا زمونږ عقیده ده که نه بله زمونږ دا عقیده ده چې الله واحدون الله واحدون څه معنا ده الله یو دې ته نسبت وایي دا طرفین شو الله او واحدون او په منځ کې نسبت راغی ستا زړه په دې نسبت وتړلی شو نو دې ته عقیده وایي عقیده څه ته وایي
ربط القلب بالنسبت، زړه د نسبت سره تړل. القرآن حق، محمد نبی، محمد نبی دی او په دې زړه او تړلې شو چې دې شک پکې نه کې دې تعقیده وي. لکه به پوښتنه نو دې کیاغه خبرې بیانې کی تاسو ته بروز ترش الکه تاسو په پوښتنه کې په پوښتنه نشئ. علم کلام ډیر اهم علم دی. اوس بنیادی خبره ده چې علم کلام ته توجه. اوس تاسو کو سوچو کوي الحاد ډیر په عروج روان دی. الحاد پیژنئ؟ الحاد کجروی د دین غلطه تشریح کول، د خپل مزاج مطابق د دین تشریح کول. کله دا ملیان وی پلان کې شی نه منم، کله وی پلان کې شی نه منم، کله وی پلان کې شی نه منم. دا شی قرآن کې نشته، دا راته قرآن او حدیث کې وښیي. تاسو په کوشش زمونږ د جواب څوک نشته شته؟ تاسو څوک لیدلی چې جواب یې ورکړی دی؟ لکه جواب را کوي کړه جواب نشته. چې چا جواب ورکړی دی هغه معقول جواب نه دی. مونږ وایو خدای دې ورسره ښه وکړي چې دومره څوک په میدان ودرېږي، دا هم غټه خبره ده. خو ما چې څومره کتلي معقول جواب چا نه دی ورکړی. تشه خیرې ورته کړي دی خدای دې سترګې ړندې کا او خدای دې په خپو شل کا او داسې خبرې څوک کوي او څوک ورته وایي ما سره که نرې را میدان لشه او دا چل دی دا دی. خو ګورئ دا دغه خو دا تعلیم یافته طبقه چې کوم د سکول او د کالج هغه خو دا هر څه ساري که نه، هغه خبرې موري او دغه خبرې موري. هغه خبرې په دلیل بنا دي، ظاهري دلیل، او دغه ګواښونه په دلیل نه دي بنا. نو بیا د دې نه دا نتیجه راوځي چې نوجوان کول زمونږ څنګه شي؟ بېدینه شي، الحاد کندې له وروغ ورځېږي. شي که نه شي؟ زمونږ کابرینو په زمانه کې به تسلسل داسې و، د هر میدان به خپل خلک و، مقابلې له به داسې خلک ورمخکې کول چې هغه به په علم کلام کې ماهرین و. اوس د دیوبند اکابرین مونږ د دیوبند چغې وهو دیوبند دیوبند نه یو خبر چې دیوبند شی دی. دیوبند مونږ یو پارټي جوړه کړې. دیوبند پارټي ده، صاحب مذهب دی او دین دی، هېڅ هم نه دی. بس صرف د فقه حنفي تشریح ده. بس صحیح مسلک دې ته دیوبند وایي، صحیح مسلک. هلکه دیوبند کې په علم کلام کې څلور ماهرین وو، څلور، هغه د مناظرو خلک وو. اول حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله، دویم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله، دریم شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کندهلوی رحمه الله، او څلورم مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله. دا څلور مسلم شخصیتونو چې دا متکلمین د اسلام و، د اسلام متکلمین. تاسو به پوه تاسو خو چې شرع قائد څوک دوه کرته پړاو کې هغه متکلم اسلام وایي قسم دی. او د درې ځایونه دي شرع قائد کې یقینا چې نبی تاسو د چې خلکو له متکلم اسلام وایي چې هغه وایي چې خدای حاضر او ناظر دی. یلکه تاسو د چې خلکو له متکلم اسلام وایي چې هغه وایي پر بیان کې ما اورېدلی خدای حاضر او ناظر دی. خدای ته څوک حاضر وایي؟ خدای ته خو حاضر څوک نه وایي که ناظر. خو قرآن کې راغلی که ناظر، قرآن او حدیث کې لفظ د ناظر او د ینظرو راغلی دی. د حاضر لفظ خدای دپاره په قرآن کې تا نه څوک تپوس وکړي کوم ځای کې استعمال شوی، حدیث کې کوم ځای کې. حاضر خو هغې ته وایي چې تا سره په مکان کې یو ځای، غایب هغې ته وایي چې ستا نه په مکان کې بیلي. تاسو په صیغو کې ویلي په میزان ضرب کې که نه، متکلم او حاضر او غایب که نه. او وایي خدای وایي حاضر او ناظر دی او تاسو ورته متکلم دومره نه دي خبر. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نو ګورئ د الحاد دور دی او د الحاد مقابله به څه کېږي؟ په علم کلام به کېږي. قسم دی. ګورئ همدا جوړ د دې دپاره د دې بنیاد د دې دپاره دی چې به د دې مقابله به پې کېږي. که زه به هر تقدیر دا خبرې په وخت سره کوو که نه، وخت لوی کال دی که نه. صحیح ده انشاءالله. تاسو به زما دا خبرې سنجیدګۍ سره اخلئ، سنجیدګۍ سره. ګپ باندې به نه اړوئ. اگر که ما ګپ ویشته تاسو به سنجیدګۍ سره دا خبرې په سوچ کوئ. که زما کومه غلطه خبره او ما سره به ځئ دلته به راته دې لاره کې وایي چې دا خبره باندې زه پوه نه شوم، دا خبره ستا جذباتي ده یا ټیک نه ده. صحیح شو انشاءالله. ښه دویمه خبره زمونږ دا ده چې د علم کلام تعریف څه دی، موضوع یې څه ده، غرض یې څه دی، او د مصنفینو حالات څه دي. زه خو یم چې په دې به سبا خبرې څنګه وکړو، بله ورځ به بیا کتاب ووایي. خوښ همدکه